ګرمي نو بس بھائی ماشومانو د لوی پیزار چې دي د پلاس وغیره د بیډ شیټي وغیره د مزیدار چیزونه تازه تازه پراته دي او پکوړې نو هغه به السلام علیکم سمی خان یم دا وخت حاضر یم کراچي کمپنی اسلام آباد کې کراچي کمپنی چې دا نو دا د اسلام آباد زړه دی دا یو غټ مارکیټ دی دلته تاسو ته هر چیز میلاویدی شي د خوراک د چیزونو نه شروع شه د کپړو د کشیدکارۍ دلته هر څه شته نو نن به موږ تاسو ته کراچي کمپني ښایو نو زموږ ملګری چې دی نو دلته د مختلف قسمه مینو وغیره کار کوي شګه کې وږي مږي به کوي هغه مونګفلي سره کوي مختلف قسمه شیان دي د سره زموږ د ورور سره ماشومانو د لویو بنګړي وغیره هارونه دا هر څه چې دي نو دا دلته پراته دي دلته دا ملګری چې دی نو د سره سیل لګېدلی دی هر څیز چې دی په 450 روپۍ دی زبردست خبره ده ځکه نن سبا هر څه ډېر ګران شوي دي ډېر ښه ده فروټس والا دوکان چې دی نو دا لګېدل دي هغه هرونه چې دي نو روټۍ خوري دي بیا دي ډرای فروټس دوکان دی ډېر مزیدار څیزونه تازه تازه پراته دي دا وګورئ دا کجورې ډېرې ښکلې دي پکې دا ټوټل تاسو کتلی شئ راځئ مخې ته ځو دا تازه فروټس دا وګورئ تازه فروټس دي څومره مزه کوي دا ځای چې دی نو زبردست د لوښو موښو دوکانونه چې دي نو دا پکې هم دي دا وګورئ راځئ مخې ته اوس ځو دوستانو کراچي کمپني یو داسې ځای دی چې دلته د هر چا خیال ساتلی شی دی تاسو وګورئ دلته بهر سټالونه چې دي نو دې کې د دوکانونو نه ارزان څیزونه میلاویږي دلته تاسو وګورئ ډېر ښایسته جیکټې میکټې لګېدلي دي نو دلته هم چې دی نو د غریب سړي دپاره خیال کړی دی ځکه بازار کې خو څیزونه ډېر ګران دي د هر چا د پونچ نه بهر دي نو دا مختلفو شیانو کې دي دا هم لګېدل دي چاټ لګېدلی فروټ چاټ ګپې دا وګورئ دنګ بلډینګونه چې دي دا وګورئ دلته پکې پلیټونه دفترې دا څیزونه هم دي دا هم تاسو لیدی شئ ګورئ دا یو راوند د دې ځای نه شو دا یو مارکیټ دی نور مارکیټونو ته به هم ورځو یو مارکیټ موږ سره دا دی دې خوا دې سایډ ته دا وګورئ دا بل سایډ دا سایډ چې دی نو کمپلیټ د ګارمنټس دی دلته چې دی تاسو ته مختلف څیزونه منیسیل هم لګېدلي دي هغه هم میلاویدی شي جیولرز دي دلته او دا چې دی نو پینټ شرټ کپړې ورسره هم میلاویږي دا پوره کوڅه چې ده نو دا د ګارمنټس ده سټریټ چې دی نو دا د ګارمنټسو او جیکټس وغیره او د میل او فیمیل دواړه دي دا تاسو ګورئ دا یو دوکان ته موږ رادنده شو دلته د ماشومانو د رینج نه شروع شه دا ډېر مزیدار سوټونه یې پراته دي دلته ډېر ښکلي کیوټ بوټان چې دي نو دا د ماشومانو پراته دي نو دا طرف چې دی نو دا د ماشومانو دی دې خوا دلته د دې ماشومې دا چولۍ پکې وګورئ واه ډېره مزیداره ده او هغه وګورئ سپینو جامو سره واسکټ څومره مزه کوي دې خوا ته چې دی نو بیا لږ سایزونه غټ شي دي دا وګورئ او هغه سایډ ته چې دی نو د ماشومانو پینټ شرټ وغیره میلاویږي دې ځای کې ډېر ښکلی سټال د ماشومانو د بوټانو لګېدل دی السلام علیکم سر سر څنګه خیر دی جی سر کراچي کمپنی باره کې څه وایي دلته سامان څنګه د بهر اسلام آباد نه ښه دی که نه یاره کراچي سنټر په باره کې زما دا خیال دی جی چې متوسط طبقې دپاره ښه دی که نه ښه ده جي ډېره مهرباني خوشحاله شو پکې ښایسته ښکلي چشمو والا دی د وړو ماشومانو او د لویو پکې چشمې میلاویږي ډېرې مزیدارې کراچي کمپني چې دا د خوراکونو دپاره ډېره مشهوره ده او په دې کې د ټولو نه مشهور ځای چې دی نو جاوید بیکرز دی تاسو وګورئ دوی سره مختلف څیزونه میلاویږي ډېر ښایسته دا جاوید بیکرز کې چې دی نو بهر سایډ ته چې دی نو تاسو ته ډېر مزیدار چاټونه میلاویږي دا وګوره فروټ چاټ دی عام چاټ دی او دې سایډ ته چې دی نو د اسلام آباد مشهورې سموسای چې دي او پکوړې نو هغه به تاسو ته د جاوید بیکرز نه میلاویږي دا وګورئ ډېر مزیدار څیزونه چې دي دلته جوړ دي نمکبارې ځلوبۍ وغیره نو جاوید بیکرز چې دی نو تاسو یو ځل دلته خامخا چې دی چکر راولګوئ دې سایډ ته هم مختلف سټالونه لګېدل دي دا د ماشومانو څیزونه دي دلته دا هم تاسو کتلی شئ چې د ټولو نه ښایسته مارکیټ دی دا تاسو لیدی شئ دې خوا
د ناستې پاستې دپاره دلته ښایسته زیانه دي، خوراکونه میلاویږي دلته. دا وګورئ دا ډېر ښایسته مارکیټ دی، پکې دا سایډ هم چک کړئ. دا ټوټل یو راوند وګورئ د دې مارکیټ دی. پکې وګورئ د ناستې پاستې زیانه دي، دلته خلک ډوډۍ چې او یا دمه چې ده نو د هغې دپاره دلته راځي. دا بل یو ډېر ښایسته بازار دی، دا وګورئ دلته هم هر څیز میلاویږي تاسو ته. د ماشومانو د لوی پیزار چې دي د پلاستیک والا خاص کر چې دی نو دیزي کې میلاویږي. نو دا وګورئ دلته چې دی نو مختلف قسمه کپړې دي، د پردو وغیره د بیډ شیټې وغیره دا میلاویږي. دا وګورئ شیټ وګورئ هغه دستکمې وغیره بلینکټس وغیره دا میلاویږي. یو غټ مارکیټ چې دی نو هغه دې سایډ ته دی، دا هم تاسو وګورئ یو نظر. دلته خو دوکانونه بند ښکاري، نن د جمعې ورځ ده او دا پکې یو ډېر ښایسته جومات چې دی مخامخ والا دا هم پکې راته کمپنۍ کې جوړ دی. دا پکې زموږ یو پښتن ورور موږ ته میلاو شو دی، دلته وږي خرڅوي. او زه سلام کوم خپل پښتنو ورونو ته چې هغو په یو کار هم نه شرمېږي، بس خپل رزق روزي چې ده نو هغه ګټي. او دا وګورئ دا دو څومره په دغه کې ایښي دي، په 3-4 سیزونو کې بند کړي چې دا ګرم وي. نو بس بھائی الله پاک دې کامیاب کروره. دا پکې یو وړوکی فل مارکیټ بل دی، د دې هم یو راوند درکومه. دا مخامخ پکې جوس والا دی، فرش جوس تاسو ته چې دی نو میلاویږي. دې بایي سره ډېر ښکلي امرود او انار پراته دي، دا په سیکل باندې خرڅوي. دوستانو دا نن وا موږ سره کراچي کمپنۍ د اسلام آباد. تاسو ته څنګه ولګېدله؟ ستاسو کمنټس زما دپاره ډېر لازمي دي. زما پیج فالو کړئ، زما چینل سبسکرایب کړئ. دواړه نیچر ویت سمی په نوم باندې دي. د ټولو کتونکو ډېره مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله